د نیو ژوندون چینل محترم ملګرو سلامونه نه کېږي د ټول ناول خو ستاسو مننه چې تاسو د کشمیر په د موجوده کشاله او د پښتنو د ورپېښو خطرو په حواله سره تاسو د موقع راکړه عزیزانو د کشمیر موجوده مسله چې څنګه ده نو هغه کې ډېر بحث ضرورت نشته دی دوه امکانات فعلا لري یو امکان دا لري لکه څنګه چې جاوید چودھری ویلي دي چې بنیادي د خبره فیصله شوې ده د 2 میاشتو دپاره به په بارډر باندې لږ ټکه ټوکه جنګ کیږي بیا به د پاکستان هغه ملګري ملکونه چې چا ده ته امداد ورکړی دی او چین او امریکا دا به په منځ کې راشي او بیا به هغوی دا فیصله وکړي چې او لاین اف کنټرول بین الاقوامي بارډر شو او آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې چې څه د خوښه پاکستان دې هغه وکړي دویم امکان دا دی چې که مقامي کشمیریانو ډېر همت وکړو نو د لداخ نه بغیر دا ځان له یو ریاست آزاد ریاست د پاکستان او د هندوستان د اثر نه بهر دا ممکنه ده دریم امکان د جنگ دی هغه تاسو به ټول ملکونو ولا هم اورېدلی وي یو ملک هم ایون په ملل متحد کې هم د پاکستان مرسته ته تیار نه دی او اپوزیشن پارټي هم دا وایي خو خبره دا دومره ساده نه ده پاکستان په هر دور کې چې په مصیبت کې ګیر شوی دی نو بیا یا شکست خوړلی دی ماته خوړلی ده نو د دې بدل د جمهوریت نه او د پښتون نه د بدقسمتۍ نه اخیستی دي یو څو مثالونه به درته پیش کړو اول چې کله پاکستان جوړ شو نو دا صرف د 15 ورځو یا د 7 ورځو یعنی په عمل کې 7 ورځو چې د ډاکټر خان صاحب منتخب حکومت یې ختم کړو دا چې یو کال ته 2 ورځې د پاتې وي چې بابړه شهیدان یې راکړل خو په دې منځ کې غټ مثال یو بل دی هغه د 1 اپریل 1948 1948 1 جنوري 1948 په هغه کې د دوړو ملکونو جدایي نه بعد کمیشنونه جوړ شوي وو په هغه کې دا فیصله شوې وه چې که کمیشنونه د متعلقه چې کوم د دوی کارونه دي هغه کې فیصله ونه کړی شي نو چې کوم شی د کوم ملک په لاس کې دی نو هغه د هغه شو یا هغه ته اختیار شو هغه ته عملداري اختیار شو نو په 1 اپریل 1948 باندې چونکې د باونډري کمیشن چې کوم هغه فیصله ونه کړی شوه نو هندوستان پاکستان ته د کشمیر راتلونکي اوبه بند کړي چې کله هغه اوبه بند کړي نو یو شور په وخت کې جوړ شوی او هغه شور په نتیجه کې یکدم پاکستان داسې پیسې ورکول شروع کړل لکه دلته چې اوس 4 ورځې غلی و یا 2 ورځې غلی و څه یې کولی نه شو په وخت کې هم ورخطا شوی و چې پیسې ورکول شروع کړو دا بیا مقدمه وشوله په مقدمه کې پاکستان وبیلله او په د پنجاب په 15 دریابونو کې هندوستان ته ورکړل او پاکستان ته ورکړل نو دغه خو نیغ په نیغه د کشمیر د پنجاب د 15 دریابونو کیسه وه خو چې کله هلته اوبه وبیللې نو څه چلو شو چې د هغې نه څو ورځې پس یو کنسورشیم جوړ شو او هغه انډس بیسن واټر سیټلمنټ پلان جوړ کړو چې کومې اوبه کشمیر ته بیللې وې پنجاب هغه د اباسین نه واخیستې شوې او په دې کې یو بیراج 2 ډیمونه 10 کینالونه 2 سایفونونه جوړ شول او ټول 1,02,000 یو کم 80 کیوسکه اوبه په 4 کالو کې واوړېدلې شوې د اباسین او د پنجاب دریابونه په آباد شو او پنجاب په د زرعي مرګ جوړ شو دا بل مثال یو بل مثال تاسو د بنګال واخلئ چې بنګال کې کله شکست وخوړی شو بنګلادیش جوړ شو نو بجای دا چې دوی خپل ځان ټیکي هماغه وخت باندې د پاکستان جنرالانو دا فیصله وکړه چې د 2 قومي نظریه د ګاونډي هیوادي ملک افغانستان ته خورکو
دا سټیج 1 دی د سټریټیجیک ډیپث پالیسي. نو بجای دا چې هلته زده کړي یعنی پښیمانه شي چې ما شکست وخوړو، په ما کې به غلطۍ وي، ما به ظلمونه کړي، ما به زیاتې کړي، ما به څوک خفه کړي، هغه قوم هغه بنګال چا چې پاکستان جوړ کړو اخر ما ولې رانه جدا شو. په دې باندې نه دی سوچ کړی، خو په دې سوچ وکړو چې اوس زه پښتون څنګه وډبوم، افغانستان څنګه ماتحت کړم، د خپل ځان ماتحت یې څنګه کړم. نو تاسو ته به یاد وي چې ګلبدین حکمتیار صاحب او پروفیسر مجددي صاحب دا لا ظاهر شاه صاحب نه ولري شوی، سردار داود نه ولري شوی، انقلاب نه راغلی، دا پېښور ته راوستل شوي. بیا د دې نه بعد چې کوم بل مثال د دې جوړېدو هغه اوس د کشمیر په حواله سره دی. په کشمیر کې چې کله دوی دا وایي، تاسو دلایل به اورېدلي وي، مشاهد حسین وایي، نجم سیټي وایي، حامد میر وایي، شهباز شریف وایي، چې جاوید چودھری هم په بل انداز کې وایي چې کشمیر او ګلګت کې پاکستان چې څه غواړي نو هغه دې وکړي. دویم دا وایي چې په افغانستان کې به تر هغې پورې یعنی موږ امن نه راولو تر څو پورې چې په کشمیر کې دنیا نړۍ زموږ نه مني. څه مطلب شو؟ دغه مطلب دا شو چې دې که هلته ماته خوري، هلته کشمیر بیلي، نو په هغې خو ورتلی نه شي. دی به په چا ورځي؟ دی به د خیبر پښتونخوا کې د پښتون په جغرافیه ورځي، دی به د افغانستان په استحکام ورځي. نو دې ته ډېرو خیال دل پکار دي. دا د اپوزیشن پارټو ډېره مننه، د عثمان کاکړ ډېره زیاته مننه چې په اسمبلی کې دا خبره ډېره ښایسته وویله. د میا افتخار صاحب د NP ډېره مننه چې هغه په APC کې وویله، سکندر شیرپا وویله، آفتاب شیرپا وویله. د درې وړو پارټو مننه او د نور چې کوم زموږ پارټیانې دي دوی ته هم خواستې چې کشمیر چې څه کېږي یا د چې څنګه یې خوښه یا د وکړي. دوی که جنګ هم کول غواړي ودې کړي که نه. اخر دا اسلامي اټم بم چې ساتل شوی دی، دومره ډېر نمبر 1 فوج مو ساتل شوی دی، دا دومره ډېر تنظیمونه چې په پنجاب کې جوړ شوي دي، دا چې جیش محمد جوړ شوی دی، لشکر طیبه جوړ شوی دی، دا خو د کشمیر دپاره جوړ شوي دی، حرکت المجاهدین چې جوړ شوی دی، د احرار چې جوړ شوی دی، دا خو د هغوی دپاره جوړ شوي دي که نه جي، نو دا خو موجود دي. بیا د زید حمید د لال ټوپي والا چې کله وایي چې اوس 3 کاله مخکې ټویټ یې بیا وکړو چې د فاټا نه به په زرګاو خلک راځي کشمیر کې به جنګېږي. دا هغه زید حامد دی چې هغه دا ویلي وو چې پختون قوم پرستوں بلوچ قوم پرستوں کو ہم قتل کریں گے اور ان کی لاشیں بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لٹکائیں گے. او پاکې د ANP میپ او د PTM نومونه اغوستي وو. نن راته وایي چې ته راشه جهاد وکړه. نو یو خو دا خبر ده چې دې چې څه کوي ودې کړي. دویمه دا ده چې موږ د خپل ځان ته بچ کړو. 3 خطرې دي موږ ته. یو که څوک مني که نه مني، د افغانستان استحکام سره زموږ استحکام دی، دا زموږ دا نوې ساینس نه دی، راکټ ساینس نه دی چې افغانستان بېقراره وي، موږ به بېقراره یو. په افغانستان کې که دوی وایي چې ولسمشر حکومت لرې شي، منتخب حکومت لرې شي او الیکشن دې نه کېږي او نګران حکومت دې راشي او هغه د خبرې وکړي، دا یو بل جنګ دی، دا د وینې نوی بهیر دی. دا ټولو افغانانو ته لر او بر افغانانو ته پکار ده چې د دې په حواله سره خپل کردار ولوبوي. ګنې 40 کاله به بیا د وینې د بهیر چلیږي. ولسمشر که د ستاسو خوښ دی که نه دی خوښ، که زموږ خوښ وي که نه وي خوښ، بېله خبره ده. خو که افغانستان کې نګران حکومت راځي، په منځ کې د طالب سره خبرې کېږي، د امریکې او د طالب سوله راځي، خو د افغان حکومت او د طالب سوله نه راولي، دا په خپله پوه شه چې دې مطلب څه شو. د دې مطلب دا شو چې دغه به بل جنګ راوړي. دویم چې کوم دی، دا زموږ جغرافیه، زموږ اوبه، د اوبو بجلي زموږ نه کنټرول کول. دوی به اچانک وایي چې کشمیر او ګلګت او تر ټکسلې پورې وطن مې یو کړو، ټکسله مې دارالخلافه کړه. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې ستا ټول اوبه ریسورس یې درنه یوړو. درېیمه امکان چې کوم دی دا دی چې دا پراکسي وار بل راوړي.
ما مخکې مرض کړی دی بار بار مې کړی دی چې د سنجاوي د لورلای د کلا سیف الله د دوکي دا چې څه روان دي دا چې واقعیت کېږي داسې نه کېږي دا دلته پراکسي جنګ راوړي دا پراکسي جنګ د څه دپاره راوړي دا پراکسي جنګ که پاکستان را نه ولي د اقتصادي طور باندې نه پوهېږي د ده برآمدات نه زیاتېږي د ده اقتصادي طور باندې دا خوړلی شوی دی نو د ډالرو باران بالا کېږي چې کله پراکسي جنګ راوړي نو پراکسي جنګ په حواله سره یو د افغانستان د اهمیت دویم د جنوبي پښتونخوا دغه اهمیت دا به د څه د وجې نه وي په دې کې موږ ته د راکټ ساینس ضرورت نشته دی په دې سوچ هم ضرورت نشته دی بس موږ په خپله خاوره جنګ نه غواړو نور موږ په لر او بر کې نور امن غواړو موږ په خپله خاوره نور د وینې تویېدل نه غواړو موږ د چا ټوپکمار نور نه جوړېږو موږ د جنګ ایندن نور نه جوړېږو د جنګ خشاک نور نه جوړېږو دا دې وایي خو که نه بیا هم دلیل ته ځو نه یو خبره سیپیک دی بل د چین روس او امریکې پهلواني ده بل د وسط ایشیا د تیلو ګیز ذخایر لاره ده بل ایران دی بل زموږ خپل معدنیات دی د دې لوټمار به کېږي نو موږ دا به د کشمیر په تناظر کې به کېږي دا به موږ په پوهېدلي هم نه یو بیا به موږ ته موقع هم نه وي او دا جنګ که راتلو زموږ په شان خلکو کې به یو قسم ژوندی نه وي دا به په ټارګټ کې وژل شوي وي نو پکار دا ده چې زموږ ټول سیاسي پارټۍ زموږ لر او بر افغان د امن چغه وکړي دا ووایي چې زه نور استحکام غواړم زه نور جنګونه نه غواړم د جنګونو خشاک نه جوړېدل غواړم په خپله خاوره امن غواړم او خپله جغرافیه کې یو انچ چاته نه ورکوم خپل وسایل کې نور یو وسیله هم چاته نه ورکوم زموږ علماء کرام که دا علماء حق وي نو دوی به مخکې هم ډېر علماء حق خپل فرایض پوره کړي دي خو علماء سو چې کم دي دوی نه دي پوره کړي دا چې کله بیت المقدس و دا چې هر کال به جلوسونه و هر وخت به و نو دا بیت المقدس چې کله ټرمپ یروشلم کې خپله سفارتخانه بدله کړه نو دا زموږ علماء سو د تاسو چېرته ولیدل چې مظاهره کړي دا په دې جمعه کې چې وشوه نو د دوی جلوسونه چېرته لاړل دوی ولې جلوسونه نه وباسي ځکه چې د بره نه صحیح اشاره ده هماغه د جاوید چودري تجزیه ده نو د دوی کار دی خدای علماء کرام ته مونږ خواست کوو چې مهرباني وکړي نور تاسو هم د وطن سره لاړ شئ نور د دې وطنوالو د دې پښتنو د وینې تویېدو نه تاسو هم نور انکار وکړي او باید چې مونږ په دې باندې متفق شو باید چې دې ته ویښ شو باید چې د دې نه مونږ نړۍ خبره کړو باید چې د دې په حواله سره مونږ د نړۍ هر اداره خبره کړو باید چې په دې کې مونږ په خپلو کې سره جرګه شو باید چې په دې کې یو قسم پاتې نه وي چې هغه د هر څه نظریه وي هره پارټي وي خو په دې خو د متفق شو چې بس دی نور زه د قربانۍ ګډورې نه یم نور زما وجود مه څیره مه تقسیموه نور زما نه د جنګ میدان او د جنګ خشاک مه جوړوه ډېره مننه خوشحاله اوسئ